अस्सलाम वालेकुम। زه محمد ولی شینا. امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ او ښه یاست. نن موږ راځو د انګلیش لینګویج د پاست کنټینیو ټینس باره کې خبره کوو. نن به موږ صرف او صرف د پاست کنټینیو ټینس خبره کوو. صرف او صرف جست پاست کنټینیو ټینس د تیرې شوې جاری زمانه کې خبره کوو. تیره شوې جاری زمانه څه ته وایي؟ یعنی پاست کنټینیو څه ته وایي؟ څه مطلب دی او څنګه استعمال کولای شو او په کم وخت کې استعمالیږي؟ موږ له څه پکار دي چې کم وخت کې استعمال کو او کم وخت کې استعمال نه کو. نو راځئ دا ټولې خبرې په دې ټینس کې موږ سره زده کړئ. دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. پاست کنټینیو ټینس څه ته وایي؟ څه مطلب دی او ولې موږ له پکار دي چې زده یې کړو؟ پاست کنټینیوس ټینس هغې ته ویل کېږي یعنی کم کارونه چې په تیر وخت کې جاری وو، یعنی په تیر وخت کې تا کول، لګیا وې یا لګیا وو، هغه کارونه کېدل. داسې نه لکه اوس موږ لګیا یو دا ټینس تاسو ته بیانو. یا مثال یو کار شروع دی، هغه ځای کې کرکټ شروع دی، دغه ځای کې بل ځای کې کار شروع دی، دې ته پریزنټ کنټینیو وایي. پریزنټ کنټینیو اوس وخت کې چې کم کارونه شروع وي او اوس وخت کې کم کارونه کېږي، دې ته پریزنټ کنټینیو وایي. پاست کنټینیو هغه ټینس ته وایي کم وخت کې چې تیر شوې زمانه کې، په تیرې شوې زمانه کې چې کم کارونه جاری وو یعنی کېدل یا لګیا وو، هغې ته پاست کنټینیو ټینس وایي. نو نن به موږ ټولې خبرې د پاست کنټینیو ټینس باره کې کوو. دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ. انشاءالله چې تاسو به د دې ویډیو نه ډېر څه زده کړئ. اول زه تاسو ته صرف او صرف د دې تعریف یعنی ډیفینیشن ښیم چې د دې ډیفینیشن څنګه دی، د دې تعریف څنګه دی. تاسو اول موږ سره د دې ډیفینیشن وګورئ. د دې ډیفینیشن تاسو ته ښکاري سکرین باندې او تاسو د دې اول ډیفینیشن زده کړئ. ورپسې انشاءالله چې د دې سټرکچر، اگزامپل او داسې فارمولې ټول سنټنس هر څه موږ تاسو ته په یو یو په ښه انداز سره او په ښه طریقې سره تاسو ته په مکمل طریقې، کمپلیټ طریقې سره انشاءالله چې ښیو. تاسو سکرین ته وګورئ. د پاست کنټینیو ټینس ډیفینیشن تاسو ته ښکاري، یعنی تاسو ته ډیفینیشن هغې ته ویل کېږي، تعریف ته ویل کېږي. تاسو ته تعریف ښکاري په سکرین باندې. اول تاسو د دې ډیفینیشن ته وګورئ او د دې تعریف زده کړئ. It shows an action which was continue in the past. ډېر ورکوټ او ډېر شارټ ډیفینیشن دی، ډېر اسانه ډیفینیشن دی. د دې نور تعریفونه ډېر شته. هر سړی ولا ځان نه هم تعریف ورکولی شي، هر څه ویلی شي. څوک ولا لنډ تعریف ورکوي، څوک ولا زیات، څوک ولا لنډ تعریف ورکوي، څوک ولا غټ تعریف ورکوي، څوک څنګه او څوک څنګه. موږ ورله صرف او صرف یو شارټ او ورکوټ او اسان تعریف ورکړی چې ډېر اسان ډیفینیشن دی. It shows an action which was continue in the past. معنی دا چې دا هغه کارونه چې په تیر وخت کې جاری وو. نو بس دغه اسان ډیفینیشن دی. امید لرم چې دا ویډیو به تاسو تر اخره پورې ګورئ. زموږ د نورو ویډیوګانو لپاره انګلیش په پښتو کې ډېر په اسانه طریقې سره موږ تاسو ته یو ټینس بیانو. د یو ټینس جملې، الفاظ او داسې نور ورسره ډیفینیشن، سټرکچر او داسې فارمولې هم ښیو. نو زموږ ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او دا ټینس په انشاءالله خلک په میاشتو کې زده کوي. موږ به تاسو ته صرف او صرف 10-11 منټونه زیات انشاءالله چې نه اړو او دا یو ټینس په خلک په میاشتو کې زده کوي. تاسو به انشاءالله چې د 10 منټونه مخکې زده کوئ. نو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او زموږ سره پاتې شئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. نو راځئ چې ټینس شروع کړو. بسم الله الرحمن الرحیم. راځئ چې دا ټینس شروع کړو او د ټول نه مخکې د دې پیژندګلو موږ له پکار ده چې دا ټینس وپیژنو، د دې پہچان وکړو چې دا موږ د څه شي نه او د کوم الفاظو نه موږ پیژندلی شو دا پاست ټینس دی. نو تاسو اول وګورئ. نمبر 1 کې لاندې وګورئ. تاسو ته ښکاري په سکرین باندې لاندې وګورئ واس، ور او پس پام ورب ورسره لاندې لیکلي واس ناټ یا ور ناټ. د دې الفاظو نه تاسو دا ټینس پیژندلی شي. دا د تیرې شوې زمانې یعنی تیرې شوې جاري زمانې ټینس دی. پاست کنټینیو ټینس چې ورته ویلی شي. واس چې پکې راغی په کومې جمله کې یا ور راغی نو د دې نه معلومیږي چې دا د تیرې شوې زمانې او د تیرې شوې جاري زمانې ټینس دی. په مثبتو جملو کې به واس ور راځي او په
منفي جملو کې یعنی نیگیټیو جملو کې به واس ناٹ ور ناٹ راځي. دا ستاسو لپاره ډیر ضروری شیزونه دي. دا 2-3 ټکي دي خو ډیر ضروری شیزونه دي ځکه چې دا تاسو یاد نه کړئ نو تاسو ټینس نشئ پیژندلی. نو دا 5 ټکي یا واس ور پس پام ور ورسره آی ان جی واس ناٹ یا ور ناٹ دا تاسو ځان سره مکمل یاد کړئ او په ذهن کې ځان سره کېنوئ چې ان شاء الله په دې باندې به موږ دا ټینس پیژنو. نو راځه چې اوس شروع کو سنټنس جملې پکې څنګه جوړیږي او د دې سټرکچر څنګه دی فارمولې څنګه دي او اگزامپل به موږ تاسو ته ښیو. نو بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو اول ګورئ پازیټیو سټرکچر ته ګورئ مثبت جوړښت ورته وایي. موږ اوس وخت کې مثبت جملې جوړو یعنی پازیټیو جملې جوړو. د دې سټرکچر به موږ تاسو ته ولیکو. د سټرکچر په مدد سره ډېر ښایسته او اسانه جملې جوړیږي. تاسو وګورئ تاسو ته سټرکچر ښکاري سبجیکټ واس ور پست فارم ورب او آی ان جی یعنی د ورب اولنی حالت پست ورب ورپسې اخره کې آبجیکټ. په دې سټرکچر نه که چېرته مونږه اخوا دېخوا لاړ شو او د دې سټرکچر په نسبت باندې جمله جوړه نه کړو یعنی اخوا دېخوا پکې نور څه ولیکو دې نه زیات نو زموږ جمله به غلطیږي. او یو خبره ځان سره بله یاد ساتئ د سبجیکټ نه پس واس او ور لګیږي یعنی دا واس کوم ځای کې لګیږي او ور کوم ځای کې لګیږي. د دې موږ تاسو ته یو ټکی ښیو چې دا واس هغې نه پس لګیږي او ور د هغې نه پس لګیږي. یعنی آی خی شي ایټ او سنګولر نیم نه پس نه واس لګیږي. آی خی شي ایټ او سنګولر نیم یعنی مثال یو نوم اخلي احمد د دې نه پس لګیږي واس لګیږي. ورپسې چې دی ور د هغې نه پس لګیږي یو دی وی او پلورل نیمز یعنی احمد او محمود د هغې نه پس لګیږي ور لګیږي. پوه شوئ دا ځان سره یاد ساتئ. تاسو د پښتو د جملې ته وګورئ. دا به اوس مونږه انګلیش ته ټرانسلیټ کوو. لومبی به مونږ دې کې لګو سبجیکټ څوک دی؟ سبجیکټ هغه ته ویل کېږي کارکوونکي ته ویل کېږي. څه ته ویل کېږي؟ کارکوونکي ته ویل کېږي. نو دې کې کارکوونکي څوک دی؟ هغه ته په انګلیش کې څه وایي؟ هی. ورپسې دی هیلپینګ ورب دې لګو یعنی واس یا ور. تاسو ته ما ویلي چې دې نه پس څه لګېږي؟ د ښي نه پس لګېږي واس. بیا تاسو دې پښتو جملې ته وګورئ چې د هلک پکې څه کار کوي یعنی دې دپاره کم یو ورب پکار دی. نو تاسو وګورئ چې دې کې څه کوي؟ کرکټ کوي. نو چې کرکټ کوي د هغې دپاره مونږ ولګو پلی سره مونږ آی ان جی جمع کوو. خامخا به ورسره پلیینګ لګو. ورپسې آخره کې دی کرکټ. هی واز پلیینګ کرکټ یسټرډے وخت دی. وخت سره تاسو لګولی شئ. کم وخت مطابق جمله جوړوئ دغه وخت ورسره په خپله ځان نه هم لګولی شئ. نو هی واز پلیینګ کرکټ یسټرډے هغه پرون کرکټ کو لګیا و داسې نه چې کړی و یا مثال ختم کړی و جاری حالت کې هغه پرون کرکټ کوو لګیا و. ورپسې دویمې جملې ته وګورئ مونږ په کارخانه کې کار کوو. دا به هم انګلیش ته ټرانسلیټ کوو د سټرکچر په مدد سره. بره سټرکچر ته وګورئ. دې کې اول تاسو وګورئ سبجیکټ په لګو. سبجیکټ دې کې څوک دی؟ کارکوونکي څوک دي؟ کارکوونکي پکې څوک دي؟ مونږ یعنی مونږ کار کوو که نه بل چا خو نه دی کړی هغوی هم نه دی کړی دوی هم نه دی کړی. دې کې مونږ یو. مونږ ته په انګلیش کې څه وایي؟ وي. نو دا سبجیکټ شو. ورپسې ور بیا پس پام ورب ورسره آی ان جی او داسې آبجیکټ. د وی نه پس ور راځي. ور نه پس بیا پس پام ورب لګېږي ورکینګ. ورپسې دی د ځای موقعیت دی یعنی کوم ځای کې کار کړی؟ په کارخانه کې. نو ان د فیکټري. تاسو جملې ته وګورئ مکمل شوه. وی ور ورکینګ ان د فیکټري. مونږ په کارخانه کې کار کوو. نو اوس راځو تاسو ته یو جمله لیکم. دې کې اولې جملې ته تاسو وګورئ آی ایم ان د هوم. کله چې د آی نه بعد ام ولګېده دا د اوسنۍ زمانې جمله ده. آی ایم ان د هوم زه په کور کې یم. ورپسې دویمې جملې ته تاسو وګورئ آی واس ان د هوم زه په کور کې ومه. دا دواړه جملې موږ ته څه ښیي؟ موږ ته څه ښیي؟ حالتونه ښیي. نو ګوره آی واس ان د هوم زه په کور کې ومه د تېر وخت جمله ته یادوي. او آی ایم ان د هوم زه په کور کې یم اوسنی وخت دی. نو دې کې تاسو فرق کولی شئ د واس او د ام دې کې فرق کېږي. صحیح ده؟
دې نه پس تاسو له بل مثال در کوم. دې مثال ته تاسو هم لږ په غور سره وګورئ. اوله جملې ته تاسو وګورئ. he is going to market. دا موجوده جاری زمانه ده. he is going to market. هغه مارکیټ ته روان دی، یعنی اوس روان دی. لاندې جملې ته وګورئ. دا د پاس کنټینیو ټینس جمله ده، د تیر شوي زمانې جمله ده. he was going to market. هغه مارکیټ ته روانو. تاسو دې کې دومره فرق کولی شئ. وګوره واز په دې کې راغلی دا تیرې زمانې جمله ده، از په دغه کې راغلی دا موجوده زمانې جمله ده، موجوده جاری زمانه چې ورته وایي. دا مې تاسو لا صرف د دې مثالونه درکول چې تاسو ټینس وپېژنئ. اوس راځو خپل ټینس لا او خپل ټینس بیرته شروع کوو. اوس په موږ منفي جملې جوړو، یعنی نیګیټیو جملې جوړو. کومو جملو کې چې انکار یادېږي، یعنی دا کار ما نه کوو، په هغې وخت کې لګیا نه وم، نو دغه جملې به جوړو. دا ویډیو صرف او صرف یو ځل تاسو وګورئ او پوره وګورئ. په اخره کې تاسو ته د عمده ټینس ډېر په اسانه طریقې سره ښیم او انشاءالله چې تاسو په اسانه طریقې سره زده شي، نو یو ځل دا ویډیو تر اخره پورې خامخا وګورئ. تاسو د پښتو دې جملې ته وګورئ. هغوی د غرمې ډوډۍ نه خوړله. دا به موږ اوس انګلیش ته ټرانسلیټ کوو د سټرکچر په مدد سره. نو تاسو سټرکچر ته وګورئ. اول به سبجیکټ لګوو، بیا د پښتو جملې ته وګورئ چې په دې کې سبجیکټ څوک دی. په دې کې سبجیکټ هغوی دي، یعنی هغوی مطلب دی. دی نه پس څه لګېږي؟ دی ور ناټ. سبجیکټ او ور ناټ وشو، ورپسې دی ورب آی این جي دی. د پښتو په دې جمله کې وګورئ چې څه کار باندې دا جمله جوړه شوې، یعنی څه کار په دې جمله کې څه کار کیږي، یعنی کار پکې څه شی روان دی. دې کې کیږي خوړل. خوړلو ته وایي ایټ. ایټ سره به موږ څه لګوو؟ آی این جي، ایټینګ. او په څه ټایم کې ډوډۍ نه خوړله؟ په غرمه کې. نو څه به ورسره لګوو؟ د لنچ. دی ور ناټ ایټینګ د لنچ. هغوی د غرمې ډوډۍ نه خوړله. ورپسې جملې ته تاسو وګورئ. he was not reading the book. هغه کتاب نه لوستلو. معنی یې دا هغه کتاب نه لوستلو، یعنی هغه کتاب نه پڑھاو. اوس په انټراګیټیو جملې شروع کو، یعنی سوالیه جملې. په سوالیه جملو کې په اول سر کې واز او ور لګېږي، نور همغه جمله او په آخره کې سوالیه نشان، یعنی ساین اف انټروګیشن چې ورته وایي. اوس تاسو لاندې جملې ته وګورئ. was he working in the factory. آیا هغه په کارخانه کې کار کولو؟ دا جمله د سټرکچر مطابق جوړه ده. نمبر 1 پکې وګورئ. was، ورپسې دی سبجیکټ he، ورپسې پس فرام ورب وسره آی این جي، نو ورکینګ دا ورب شو، او object دی in the factory، نو د object شو او وسره سوالیه نشان. نو دا جمله د سټرکچر مطابق جوړه ده. was he working in the factory. آیا هغه په کارخانه کې کار کولو؟ سوالیه جمله ده. او لاندې اخرنۍ جملې ته وګورئ. were they going to city. آیا هغوی ښار ته روان وو؟ دا ټولې جملې پازیټیو، نیګیټیو او انټراګیټیو جملې، دا ټولې د پاست کنټینیو ټینس جملې وي، د تېره شوي جاري زمانې جملې وي. نو کم کارونه چې په تیر وخت کې جاري وو، لګیا وو، کېدل، دا د ټینس د ټولې جملې چې دي دا د هغې باره کې وي. امید لرم چې تاسو به زده کړي وي او انشاءالله چې تاسو ته د دې یو اسان ټریک اوس دې نه پس تاسو ته ښیم. که زموږ ویډیو مو خوښه شوي وي نو لایک او کمنټس مه هېروئ. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. او که زموږ نه په دې ویډیو کې کومه غلطي شوي، کمې زیاتې شوي وي، نو موږ ته په کمنټس کې ووایئ. انشاءالله چې ستاسو دپاره به هغه کمې پیښې پوره کړو. اوس به راشو هغه اسانه طریقه او هغه آسان انداز انشاءالله چې تاسو به نور ورسره هم په اسانه طریقې سره زده کړئ. نو راځئ چې شروع کړو. تاسو جملې ته وګورئ. هغه کرکټ کولو. دا پازیټیو جمله ده او نیګیټیو ورپسې جوړو، ورپسې انټراګیټیو. نو دې جملې ته تاسو وګورئ. تاسو ته ما سټرکچر لیکلی و، د هغې نه تاسو دا جمله جوړولی شئ او نو همداسې هم جوړولی شئ. هغه کرکټ کولو. he was playing cricket. اوس که موږ منفي جمله جوړو، یعنی هغه کرکټ نه کولو، نو هغه جمله به هم تاسو له جوړه کړو. منفي جمله هم د دې نه اسانه جوړېږي، هغې کې صرف او صرف ناٹ لګېږي. نور عمده جمله ده. he was not playing cricket. بس صرف ناٹ پکې لګوئ او بس تاسو منفي جمله جوړه شوه، یعنی هغه کرکټ نه کولو. صحیح ده که نه؟
تاسو پکې خپلې نورې جملې هم جوړولی شئ، یعنی آی یو وي دیخي شیټ او داسې کارونه پکې یاد کړئ، هغه دا کار کو، کرکټ یې کو، خوراک یې کو او داسې نور کارونه پکې هم تاسو یادولی شئ. ځان نه پکې پریکټس وکړئ او ښایسته ښایسته جملې پکې ځان نه جوړې کړئ چې ټینس مو ښه په مکمل توګه او ښه ښایسته یاد شي. صحیح ده. ورپسې جمله جوړو درېمه جمله جوړو سوالیه، یعنی انټراګیټیو یا د پوښتنې والا چانه سوال پوښتنه کې کنه چې یاره دې سړي کرکټ کو او کنه کو، یعنی پوښتنه چانه کې سوال چانه کې چې سړي کرکټ کو او کنه کو. نو دغه جمله جوړو. تاسو غوږ شئ ورته. کله چې موږ د چانه سوال کو یا پوښتنه کو نو اول به څه لګو؟ واز. نو چې واز مو لګو نو تاسو جملې ته وګورئ. واز هی پلیینګ کرکټ، آیا هغه کرکټ کولو؟ دې سره تاسو دې ټولو جملو ته وګورئ. نو هی واز پلیینګ کرکټ، هغه کرکټ کولو لګیاو، یعنی تاسو کو سره وخت یاد کړئ، پرون کرکټ کولو. نو هی واز پلیینګ کرکټ یسټرډے، هغه پرون کرکټ کولو او داسې د نورو سره هم وختونه تاسو لګولی شئ. امید لرم چې دا ویډیو مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. موږ له اجازت راکړئ. د الله په امان. خوشحال او آباد اوسئ.